مونږ د میر آغا صاحب زاده نه هیله کوو چې سټیج ته راشي او د خپلو لیکل شوي کتابونو په رڼا کې په پښتو ژبه خپل بیانیه خلکو ته واوروي. میر آغا صاحب زاده صاحب د سټیج ته تشریف. د البقره سورت مدنی ده. پرته علاوه د 201 آیت نه چې د حجۃ الوداع په کال کې په مینا کې نازل شوی ده. 280 آیاتونه او 40 رکوع لري. د المطففین له سورت څخه وروسته نازل شوی ده. په تلاوت کې دوم او په نزول کې 80 سورت ده. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر زیات مهربانه پورا رحم لرونکی ده. الف لام میم. تفسیر دغه حروف ته حروف مقطعات وایي. د دغه حروف په اصلي معنا باندې پرته علاوه له الله تعالی څخه بل هیڅوک نشي پوهېدای او د الله تعالی یو پټه خبره او پټ راز ده. څوک وایي دغه حروف د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې مخصوص رموز دي چې موږ ته د ځینو مصالحو او حکمتونو له امله لوجنا ندی راښکاره سوي او هغه معناګانې چې د ځینو لویانو لخواو د دغو حروفو په نسبت نقل سوي دي تس یو تمثیل تنبیه او د مقصود آسانتیا ده، نه دا چې یوازې همغه د الله تعالی مراد کېدی شي. نو هغوی ته شخصي رایه ویل او بیا یې غلط ښودل یوازې هغه شخصي رایه ده چې په تحقیق سره د عالمانو د منلو لایق نه ده. ذلك الكتاب لا ريب فيه. دا کتاب نسته هیڅ شک په ده کې چې د الله تعالی له لوري نازل شوی. دا کتاب نسته هیڅ شک په ده کې چې د الله تعالی له لوري نازل شوی. تفسیر یعنی په دې خبره کې هیڅ شک او شبهه نسته چې قرآن د الله تعالی کلام ده او ټول مضامین یې رښتینی او واقعي دي. تنبیه په کوم کلام کې چې اشتباه لیدل کېږي هغه به له دوو لارو څخه وي. یا به په کلام کې کومه غلطي او خرابي وي، یا به د اوریدونکي په پوهه کې څه فساد او خلل وي. اول صورت کې ریب محل دغه کلام ده او په دوهم صورت کې ریبا محل په حقیقت کې د پوهیدونکي پوهه ده. دغه کلام قرآن خو بالکل حق ده
که څه هم ناپوهانو ته د دوی د ناپوهۍ له عمله له وجې څخه شک او شبه پکې پیدا کیږي. نو په دې مبارک آیت کې د ریب د اول صورت نه پې وفرمایله. نو دا شبهه او ریبه چې کافران په قرآن کې ریبه کړی او ترېنه انکار لري چې دا کلام د الله تعالی کلام نه ده، نو بیا د دې نفي معنا څه ده؟ بالکل له منځه ووته. پاتې سو دوهم صورت چې د هغه نفي له دې نه وروسته وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا الآیه کې راځي هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. دا کتاب لارښوونکی د لپاره د پرهیزګارانو، دغه کتاب لارښوونکی د لپاره د پرهیزګارانو. له دغه ځایه د عظیم الشان قرآن تر آخره پورې د اهدنا الصراط المستقیم ځواب ده چې د بندگانو لخوا غوښتل سوی. یعنی دغه کتاب هغو بندگانو ته لار ښیي چې له الله تعالی څخه ویره لري، ځکه هغه څوک چې د الله تعالی څخه ویریږي هغه به هرومرو خامخا د ښو او بدو امورو طاعت او معصیت غوښتنه او پلټنه یعنی لټون کوي. که د چا په زړه کې چې د الله تعالی ویره نه وي نو هغه به له طاعت سره څه علاقه او له معصیت ځینې به څه اندېښنه ولري. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې ایمان یعنی باور لرونکي دي په غیب باندې او قائموي دوی سم ادا کوي سره د ټولو حقوقو لمونځ او ځینې له هغو شیانو چې ورکړي مونږ دوی ته صرفوي د الله تعالی د رضا لپاره. ترجمه: هغه کسان چې ایمان لرونکي دي په غیب باندې او قائموي دوی سم ادا کوي سره د ټولو حقوقو لمونځ او ځینې له هغو شیانو چې ورکړي مونږ دوی ته صرفوي د الله تعالی د رضا لپاره. تفسیر: یعنی هغه شیان چې د هغوی له عقلو او حواسو څخه پټ دي لکه وحدانیت، رسالت، حشر، نشر، قیامت، حساب، کتاب، ملائکه، جنت، دوزخ او نور. دغه واړه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له ارشاد سره سم حق او یقیني ګڼي. له دې څخه دا راښکاره سو چې د دغو غائبو او پټو شیانو منکران د هدایت له فیضه محروم او بې برخې ته. د صلات له اقامت څخه مطلب دا ده چې هغه تل د خپلو ټولو حقوقو او آدابو په مراعات کولو سره په ټاکلو مقررو وختو کې ادا کړی شي. د ټولو عباداتو اصل
درې شیان. اول هغه امور چې د زړه سره تعلق او اړه لري. دوم هغه امور چې په بدن پورې متعلق او تړلي وي. دریم هغه امور چې په مال پورې مربوط وي. په دې مبارک آیت کې دا درې واړه اصول په ترتیب سره یاد شوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغه کسان چې ایمان لري دوی په هغه کتاب چې نازل کړ شوی ده تا ته او په هغو کتابونو چې نازل کړ شوي دي له مخه د تا او په آخرت دوی یقین کوي چې ضرور راتلونکی ده. تفسیر په تیر آیت کې د هغو کسانو یادونه وه چې له شرک نه وتلي او مسلمانان سوي لکه د مکې خلق. او په دغه آیت کې هغه کسان یاد سوي دي چې اهل کتابو او په اسلام مشرف سوي دي لکه یهود او نصارا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دغه ستایل سوي کسان دي په هدایت له جانب د رب خپل او دغه کسان هم دوی په مراد رسیدلی. تفسیر یعنی د ایماندارانو دغو دواړو ډلو ته چې پاس یاد سو په دنیا کې دوی ته هدایت ور په برخه سو او په آخرت کې خپل مرادونو ته رسیږي. لدې څخه معلومه سوه چې هر هغه څوک چې د ایمان له نعمت او له ښو اعمالو څخه محروم او بې برخې دي د هغه دنیا او آخرت دواړو برباد او ابتا یعنی خراب کیږي. اوس د مؤمنانو د دغو دوو ډلو له یادونې څخه وروسته د کافرانو د حالاتو یادونه کیږي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بیشک هغه خاص کسان چې کافران سوي دي برابر ده په دوی ویرول ستا دوی لره او نه ویرول ستا دوی لره. دوی ایمان نه راوړي. یا دا خبره که ویروي ته هغوی یا که ته نه ویروي هغوی ایمان نه راوړي. تفسیر لدی کفارو څخه خاص هغه خلق مراد دي چې هغوی ته کفر مقرر شوی ده او د ایمان له دولت څخه تل بې برخې دي لکه ابو جهل، ابو لهب او نور. کنه نو ښکاره ده چې ډېر کسان له هغو خلقو ځینې چې کافران و په اسلام مشرف سوي او وروسته له دینه هم مسلمانی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
مهر لګولای د الله پر هغو زړونو د دوی او پر غوږونو د دوی او پر سترګو د دوی یو ځان ته پرده ده او دوی لره عذاب ډیر لوی او دا دوی لره عذاب ډیر لوی. تفسیر دی هغوی پر زړونو باندې مهر لګول سوی یعنی د حق پر خبرو باندې نه پوي او پر غوږونو باندې مهر لګولی سوی ده یعنی رښتیا خبرو ته په غوره سره غوږونه نږدي او پر سترګو باندې پرده ده یعنی د حق لاره نه ویني. د کفارو بیان هم ختم سو. اوس په دغو وروستنیو 14 آیاتونو کې د منافقانو حالات راځي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او ځینې له خلکو هغه څوک دي چې وایي ایمان راوړی ده موږ په الله او په ورځ وروستۍ یعنی چې قیامت او د جزا وخت حال دا چې نه دي دوی مؤمنان. او ځینې له خلکو هغه څوک دي چې وایي ایمان راوړی ده موږ په الله او په ورځ وروستۍ چې قیامت او د جزا وخت حال دا چې نه دي دوی مؤمنان. تفسیر یعنی د زړه له کومې یې ایمان نه ده راوړی چې هغه ته حقیقي ایمان ویلی یوازې په ژبې سره د مسلمانانو د تیریستلو دپاره د ایمان اظهار کوي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ټګي کوي دوی په خپل ګمان له الله سره او له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی ده حال دا چې نه کوي ټګي دوی مګر له ځانونو خپلو سره حال دا چې نه لري شعور دوی او نه پوهیږي چې ضرر یې هم دوی ته رسیږي. ټګي کوي دوی په خپل ګمان له الله سره او له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی ده حال دا چې نه کوي ټګي دوی مګر له ځانو خپلو سره حال دا چې نه لري شعور دوی او نه پوهیږي چې ضرر یې هم دوی ته رسیږي. تفسیر یعنی د دوی دا تیر ایستل نه په الله تعالی باندې چلیږي چې عالم الغیب ده او تفسیر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. حضرونو د دوی کې مرض یعنی د شک او نفاق ده نو زیاد کړ دوی لره الله مرض. حضرونو د دوی کې شک حضرونو د دوی کې مرض یعنی د شک او نفاق ده نو زیاد کړ دوی لره الله تعالی مرض. تفسیر دی هغوی په زړونو کې د نفاق او د اسلام له دین څخه د نفرت او له مسلمانانو سره د کینې او عناد مرض لا له پخوا موجود و
اوس د قرآن له نزوله او د اسلام د شوکت له ظهوره او د مسلمانانو د ترقی نصرت او لوړتیا یعنی اوچتوالی له کبله له وجې د دوی هغه ناروغتیا لا سخته او درنه سوه. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. او مقرر ده دوی ته عذاب ډیر دردناک په سبب د دې چې دوی چې دروغ به یې ویل په اظهار د ایمان سره، او مقرر ده دوی ته عذاب ډیر دردناک په سبب د دې چې دوی په دروغ چې دوی به او مقرر ده دوی ته عذاب ډیر دردناک په سبب د دې چې دوی چې دروغ به یې ویلې په اظهار د ایمان سره. تفسیر له دې دروغ ویلو څخه همغه د اسلام دروغ دعوه چې ویل به آمنا بالله وباليوم الآخر مراد ده چې پاس تیره سوې وه، یعنی عذاب علیم په حقیقت کې د دوی د نفاق سزا ده، نه د مطلق دروغ ویلو. حضرت شاه رحمت الله علیه د دې مبارک فرق د ښکاره کولو له امله له وجې د یکذبون ترجمه د دروغ ویلو په ځای په دعوه د دروغ سره کړې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. او کله چې وویلی شي دې منافقانو ته فساد مکوئ په ځمکه کې، نو وایي دوی بېشکه همدا خبره ده چې مونږ هم دغه اصلاح کوونکي. او کله چې وویلی شي دې منافقانو ته فساد مکوئ په ځمکه کې، نو وایي دوی بېشکه همدا خبره ده چې مونږ هم دغه اصلاح کوونکي یو. تفسیر لنډه داسې منافقانو به ډول ډول قسم قسم فسادونه خپرول. اول په نفسانی خواهشاتو کې غرق او د شرعي احکامو له منلو څخه نفرت کوونکي او سستی کوونکي. دوم له مسلمانانو او کافرانو دواړو سره به تگ او راتگ درلود، یعنی لرل. د خپل قدر او منزلت د لوړتیا ترقی لپاره به د مسلمانانو خبرې کافرانو او د کافرانو به مسلمانانو ته رسولې، او یو بل ته به چغلي او شیطانی کوله. دریم له کافرانو سره په ډیره دار او مدار سره ګډون ملاقات او معاملې کولې، او له دین څخه په مخالفو کارونو کې به په کافرانو هیڅ غرض نه کاوه، او که به کافرانو د دین پر مسلو کوم اعتراض یا شبهه کوله، هغه قصې به
دوی مسلمانانو ته ښکارا او مخامخ کولې، خو چې ضعیف الاعتقاد او کم فهمه مسلمانان په شرعي احکامو کې شکمن او حیران کړي، او که چا به دوی له فسادونو څخه منې کول نو ویل به مونږ اصلاح کوونکي یو او غواړو چې د پخوانۍ زمانې په شان د خلقو په منځ کې یووالی او دوستی پیدا شي، او هغه مخالفت چې د نوي دین له امله اوس منځ ته راغلی ده بلکل ورک شي، لکه چې په هر وخت کې او هر زمانه کې ماده پرست او نفاق روزون کی یعنی تربیت کون کی خلق هم دا چې خبرې او اترې کوي. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار اوسئ، بے شک دوی دی هم دوی فساد کوونکی مگر نه لري شعور دوی په خپل فساد. خبردار اوسئ، بے شک دوی دی هم دوی فساد کوونکی مگر نه لري شعور دوی په خپل فساد. تفسیر: اصلاح په حقیقت کې دا ده چې حق دین په نورو ټولو ادیانو غالب او له ټولو دنیوي منافع او اغراض څخه د شرعي احکامو زیات مراعات وشي او د دین په لاره کې د هیڅ چا د مخالفت یا موافقې پروا او لحاظ ونه کړي. د شهاب پشان ولهو شیطان تل د غلیم پسترګو خاورا پاشتل. د شهاب پشان ولا شیطان تل د غلیم پسترګو خاورا پاشتل. هغه چاري چې منافقان یې د مصلحت او صلح په بانا او پلمو خیال سره کوي، هغه ټولې په حقیقت کې فساد او نفاق ده، مگر دوی نه پرې پوهېږي او شعور نه لري. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. او کله چې وویلی شي دوی ته چې ایمان راوړئ لکه چې ایمان راوړی د نورو خلقو، نو وایي دوی آیا ایمان راوړو موږ لکه چې ایمان راوړی د ناپوهانو. او کله چې وویلی شي دوی ته چې ایمان راوړئ لکه چې ایمان راوړی د نورو خلقو، نو وایي دوی آیا ایمان راوړو موږ لکه چې ایمان راوړی د ناپوهانو. تفسیر: دا خبرې به په خپلو زړونو کې راګرځولې، یا به یو له بل سره کولې، یا به له هغو ضعیفو مسلمانانو سره یادولې چې په کومه وجه له دوی سره په پټو خبرو کې شریک وو. دا کسان چې د منافقانو په نظر صفها ورزي، په حقیقت کې داسې رښتینی مسلمانان دی چې د الله تعالی جل علا شانه په احکام باندې خپل ځانونه جاروي او قربانوي او د خلکو له مخالفت څخه هیڅ اندېښنه او پروا نه کوي او د زمانې د انقلاب
لضرر او د بدو پیښو له خرابو نتیجو څخه نه ویري او په عکس سره منافقانو چې هغوی به له مسلمانانو او کافرانو سره تل ظاهرداري کوله او خپلې شپې او ورځې به یې په غولولو او تیریستلو سره تیرولې او د نفسانی اغراضو له امله به یې د آخرت هیڅ فکر و اندېښنه نه کوله دنیوي مصالحو ته کتلو او د ورخي چلولو په دوی باندې دومره تاثیر او غلبه کړې وه چې ایمان او د شریعت احکامو ته غاړه ایښودل ورته یو زیاتی کار ښکاره کېده او احتجاج یې نه ورته احساس کاوه کله چې مجبور سول نو یوازې په خوله به یې د مسلمانانو دعوه کوله او د ځینو ضروري احکامو په ادا کولو به یې اکتفا کوله الا انهم الصفاء ولكن لا يعلمون خبردار اوسئ بے شک دوی دی هم دوی ناپوهان نه پوهیږي دوی په ناپوهۍ خپله خبردار اوسئ بے شک دوی دی هم دوی ناپوهان نه پوهیږي دوی په ناپوهۍ خپله تفسیر په حقیقت کې همدا منافقان ناپوهان دي چې د دنیوي بے ثبات او پناه کېدونکي اغراضو او ګټو او فایدو له امله یې آخرت ترشا کړی او ورڅخه یې پروا او ورڅخه بې پروا سوي دي د فاني شي غوره کول او د باقي شي پرېښودل څومره حماقت ده له هغو مخلوق څخه ویریدل چې له هغه څخه په هر ډول طریقه سړی ځان ساتلی او له هغه علام الغیوب څخه نه ویریدل چې هغه د ټول جهان څښتن او خاوند په ښکارا او پټو شیانو عالم او په هیڅ چل اول سره د ده په مقابل کې له حقیقت څخه کوم مخالف کار وړاندې نشي تلای په څه اندازه جهالت ده دا به څرنګه عمومي اصلاح وي چې په هغې کې له احکم الحاکمین او د هغه له مقبولو بندگانو سره مخالفت کی خو منافقان تر دې درجې پورې ناپوهان دي چې په دې ښکاره حقیقت هم نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ترجمه او کله چې ملاقات وکړي منافقان له کسانو سره چې ایمان یې راوړی ده نو وایي
دوی ایمان مو راوړی دا او کله چې یوازې شي له شیطانانو او مشرانو خپلو سره نو وایي دوی بېشکه موږ له تاسو سره یو. بېشکه همدا خبره ده چې موږ مسخر کوونکي یو په مؤمنانو پورې. بېشکه همدا خبره ده چې موږ مسخري کوونکي یو په مؤمنانو پورې. تفسیر د شیاطینو شریرانو څخه یا هغه کفار مراد دي چې ټولو خلقو ته خپل کفر ښکارا، او یا هغه منافقان مراد دي چې د منافقانو غټان او رئیسان ګڼل کېدل. یعنی منافقانو به خپلو مشرانو ته ویل چې په کفر او نورو دینی معتقداتو کې مونږ بیخي له تاسو سره یو او له تاسې څخه هېڅکله نسو جلا جدا کېدای، او زمونږ دغه ظاهري موافقت چې له مسلمانانو سره یې کوو داسې ونه ګڼئ چې ګوندې مونږ په رښتیا له هغوی سره موافق یو. مونږ خو پر دوی به ملنډې خنداګانې او مسخرې پرېکو او د هغوی ناپوهانو نورو ته او د هغو ناپوهۍ نورو ته ورښکاره کوو، سره له دې چې زمونږ ځینې افعال زمونږ له اقوالو څخه مخالف او جلا یعنی جدا دي. خدا ناپوهان پرې نه پوي او یوازې زمونږ پر خبرو باندې غلي او زمونږ د خولې په تسو ویناو سره مونږ مسلمانان ګڼي. مال او اولاد ته مو لاس نه راغځوي، د غنیمت په مال کې مو شریکوي، د خپلو اولادو نکاح را تړي او هم د هغو په پټو خبرو ځانونه خبرو. کله چې د کار خبرې اترې اورو نو په منډه یې تاسو ته در رسو. حال دا چې دوی زمونږ په دې فریب کارۍ او چالاکی هیڅ نه پوي. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. ترجمه: الله جزا ورکوي دوی ته د مسخرو د دوی او مهلت ورکوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې، حال دا چې دوی حیران دي په خپل کار کې. الله جزا ورکوي دوی ته د مسخرو د دوی او مهلت ورکوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې، حال دا چې دوی حیران دي په خپل کار کې. تفسیر: څرنګه چې الله تعالی مؤمنانو ته فرمایلی دي چې له منافقانو سره هم د مسلمانانو په شان معامله وکړئ او د هغوی له مال او ځان سره څه غرض ونه کړئ، نو ځکه منافقان د خپلې ناپوهۍ له امله داسې ګمان وکړ چې د ایمان له راوړلو څخه هغه فایده چې مسلمانانو ته وررسیږي همغه ګردې ټولې موږ ته هم د خولې په تسو خبرو را رسیږي او د اسلام په ظاهري اظهار سره بیخي ډاډه او هوسا مطمئن سویو. حال دا چې دا کار په پای یعنی آخر کې منافقین
په یوه سخته بلا اخته کوي او د هغوی انجام ورخرابوي، نو اوس انصاف وکړئ چې په حقیقت کې دا تمسخر پر مسلمانانو ده که په منافقانو، یا د دوی تمسخر مطلب دا ده چې الله تعالی د تمسخر جزا هرومرو یعنی خامخا دوی ته ورکوي او د الله تعالی لخوا هغوی ته مهلت، ترقی او ټال ورکړی سوی ده چې په خپلو بغاوتونو او سرکشیو کې ښه ترقی وکړي او داسې وغولیږي چې د خاتمې او انجام په فکر کې هیڅ ونه لویږي او خوښ اوسي چې مونږ پر مسلمانانو ټوکې او مسخرې کوو، حال داسې معامله بیخي بالعکس ده، معامله برعکس ده. تنبیه په دې آیت کې فی طغیانهم دی ویمدهم لفعل سره مطلق ده. په دې آیت کې فی طغیانهم دی ویمدهم لفعل سره متعلق ده، مگر په ځینو نویو ډلو ترجمو کې مگر د ځینو نویو دهلوي ترجمو کې یعمهون سره تړلی سوی ده چې له هغه څخه معنا خرابه او د معتزلو له مسلک سره موافقه او د سنیانو له اصولو او د عربو له استعمال بیخي مخالفه او غلطه ده چې پوهان پرې ښه پوهیږي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ترجمه دا کسان دي چې پیرودلی اخیستلی غوره کړې ده گمراهی په هدایت سره، نو هیڅ ګټه او فائدہ ونه کړه سوداګری دي دوی، بلکې زیان یې وکړ او نو دوی لارموندون کی حق ده. دا هغه کسان دي چې پیرودلی اخیستلی غوره کړي دي گمراهی په هدایت سره، نو هیڅ ګټه او فائدہ یې ونه کړه سوداګری دي دوی، بلکې زیان یې وکړ او نو دوی لارموندون کی حق ده. تفسیر له تجارت څخه مراد همغه د هدایت په ځای د گمراهۍ او ضلالت غوره کول چې اوس یې ذکر وسو، یعنی منافقانو په ښکاره ډول ایمان ومان او په زړه کې کفر غوره کړ چې د هغه یعنی منافقانو په ښکاره ډول او طریقه ایمان ومانه او په زړه یې د کفر یعنی منافقانو په ښکاره ډول او طریقه ایمان ومانه او په زړه کې کفر غوره کړ چې د هغه له امله په آخرت کې خوار او په دنیا کې داسې بې اعتباره شول چې حق تعالی په خپل کلام کې د هغوی له احوالو څخه ټولو ته خبر ورکړ. که دوی په ایمان مشرف سوي وای نو په دواړو دارینو کې به
لوړ اوچت سوي وو، خو اوس دوی د ټولو دغه تجارت څخه هیڅ یوه ګټه او فایده وانخیسته. دا د دارینو په نقصان کې اخته سول او په دې هیڅ ونه پوهېدل چې د ژبې تش ایمان یې کافي او نافع وګاڼه، نو په دې خرابۍ او رسوایی کې گرفتار شول. وروسته د دې حال په مناسبت دوه مثالونه بیان فرمای. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال دی منافقانو په نفاق کې پشان دی مثال دی هغه چا ده چې بل کړی وی اور په تپو تورو تیارو کې، نو کله چې روښانه کړي دغه اور هغه ځایونه چې چاپیر دی هغه دي، نو مړه کړي الله تعالی د رڼا اور دی دوی او پری دی دوی په تیارو کې په دې حال کې چې هیڅ نه ویني. مثال دی منافقانو یعنی په نفاق کې پشان دی مثال دی هغه چا ده چې بل کړی وي اور په تپو په تورو تیارو کې، نو کله چې روښانه کړي دغه اور هغه ځایونه چې چاپیر دی هغه دي، نو مړه کړي الله تعالی د رڼا اور دی دوی او پری دی دوی په تیارو کې په دې حال کې چې هیڅ نه ویني. تفسیر د منافقانو حال داسې ده لکه چې څوک په یوه تپه توره تیاره شپه کې د لارې موندلو او له ضررناکو شیانو څخه د ځان په امن کولو له امله اور بل کی او په لوی بیابان کې یوه نرۍ لاره ځان ته پیدا کړي. کله چې په رڼا کې لاره ورښکاره شي، نو الله تعالی جل علا شانه هغه رڼا ترې مړک او هغه په همغه توره تیاره شپه او ډاګ میدان کې وچ کلک ولاړ او هیڅ شی الله نه ورښکاروي. همداسې منافقانو هم د مسلمانانو له ویرې د شهادت د کلمې له رڼا ځینې غوښتنه چې کار واخلي، خو سم د لاسه لږ څه فایده لکه چې د ځان او مال ساتنه ترې واخیسته، چې د شهادت د کلمې رڼا او نور منافع ګرد ورک شول، نو وروسته له مړه کېدو څخه په دردناک عذاب اخته شول. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو بیرته نه راګرځي دوی له ګمراهۍ نه. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو بیرته نه راګرځي دوی له ګمراهۍ نه. تفسیر یعنی کاڼه دي، په رښتیا او حق خبره نشي اورېدی، ګونګیان دي، د حق له اقرار او
رښتیا ویلو اړاند دي د حق له لیدلو او د خپلې ګټې یعنی فایدې او تاوان له کتلو نه چې څوک کون هم وي ګونګی هم وي نو هغه به څه ډول او په کومه طریقه په لار راشي. هو که یوازې ړوند وای نو یا به یې چاته غږ کاوه یا به یې د کوم سړي خبره اورېده، پس له دوی ځینې هیڅ هیله او توقع نه کي چې له ګمراهۍ او بېلارېتوب ځینې مخ واړوي او په سمه لاره راشي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال دی دوی پشان دی صاحبانو دی زورورو غټ ساز کی باران دا. یا مثال دی دوی پشان دی صاحبانو دی زورور غټ ساز کی باران دا چې اور له طرفه دی آسمانه چوي چې اوري له طرفه د آسمانه چې وي په دوی کې تیارې او تندر او برېښنا نو ننه باسي دوی ګوتې خپلې په غوږو خپلو کې له امله د سخت آواز د توند د تندرونو له ویرې د مرګه او الله احاطه کوونکی ده په کافرانو په علم او قدرت خپل. یا مثال د دوی په شان د صاحبانو د زورور غټ ساز کې باران ده چې اوري له طرفه د آسمانه چې وي په دوی کې تیارې او تندر او برېښنا نو ننه باسي دوی ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې له امله د سخت آواز د تندرونو له ویرې د مرګه او الله احاطه کوونکی ده په کافرانو یعنی په علم او قدرت خپل. تفسیر دوهم مثال د دغو منافقانو په شان د هغو کسانو ده چې پر دوی له آسمانه په ډېر شدت سره باران اوري او څو ډوله تیارې هم په هغه کې وي، مثلا اورېدنه لړ په لړ ډېرې غلیظې او کثیفې وریځې هم وي او د باران څاڅکي هم په ډېر شدت او کثرت او هجوم سره اوري او شپه هم زخته توره تیاره وي او په دې سخته توره تیاره کې یو ناڅاپه برېښنا او برق هم په ډېر شدت او سختۍ سره په دربي او کړنګهار شي او سخته ټکه او تندر جړق ولوي او داسې یوه زیاته ویره او خوف پیدا شي چې ټول خلق د مرګ له خوف او ویرې نه په خپلو غوږونو کې خپلې ګوتې ومنډي او د هغه غږ ویره د ډېرو خلکو ساه وخي. همداسې منافقان هم له یو لوري د خپلو
دنیوي اغراض او مصالح العمله په یو عجیب ویره او کشمکش کې اخته دي او په خپلو چټي یعنی بیکاره تدبیرونو سره د خپلو ځانونو ژغورل ساتل غواړي، مگر د الله تعالی جل علا شانه قدرت او له هر لوري کافرانو چار چاپیر نیولی او احاطه کړي او د هغه له نیولو او له عذابه په هیڅ ډول طریقه نشي خلاصېدی. د بقرې سورت د اولې سپارې شلم آیت تلاوت. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بصمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. د بقرې د سورت د شلم آیت پښتو ترجمه. نږدې ده چې برېښنا په چابکۍ سره یوسي یعنی نور د سترګو د دوی کله چې رڼا کړي برېښنا دوی ته لاره نو روان سي دوی پکې او کله چې تیار کړي په دوی نو ودرېږي او که اراده کړي وي الله د دوی د کڼوالي او ړندوالي نو خامخا زائل کړي به یې وو ظاهري قوت د اورېدلو د دوی او ظاهری قوت دلیدلو د دوی. بېشکه الله پر هر شي چې اراده وفرمایي ښه قادر ده چې ځینې کڼول او ړندول. د بقرې د سورت د شلم آیت تفسیر. حاصل یې دا چې منافقان په خپل ضلالت او ظلمانی خیالاتو کې مبتلا دي، خو کله چې د اسلام د نور غلبې او د قوت ناکو معجزو ظهور ته ګوري او شرعي تهدید او تاکید او نو لږ متنبه او په ښکاره ډول
د صراط مستقیم پلوری متوجی کی او کله چې دنیوي اذیت او مشقت په نظر ورچی نو په خپل کفر باندې ټینګي لکه چې د باران په شدت او تپه توره تیاره کې د بریښنا له برېښېدلو سره په طلوع باندې شروع کړي او بیا بیرته وچ کلک درېږي مگر څرنګه چې الله تعالی جل علا شانه په هر شي باندې پوه او علیم او هیڅ شی د هغه له قدرت څخه د باندې نه نو دوی ته له داسې هیلو بهانو او تدبیرونو ځینې هیڅ یوه ګټه یعنی فایده نه وررسي فایده د دې صورت له شروع څخه تر دې ځایه پورې د دریو ډلو ذکر وفرمایي اول د مؤمنانو دوهم د کافرانو چې د هغوی پر زړونو باندې داسې مهر لګول سوی ده چې هیڅ کله به ایمان را نه وړي دریم د منافقانو چې په ظاهره لکه مسلمانان ښکاري مګر د هغوی زړونه په هیڅ یو لوري نه دي د بقرې د صورت 21 آیت تلاوت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم د بقرې د صورت د 21 آیت پښتو ترجمه اے خلقو عبادت وکړئ د رب خپل هغه رب چې پیدا کړی
یی تاسې او پیدا کړي دي هغه کسان چې وو پخوا له تاسې څخه دپاره د دې چې تاسې ځان وساتئ له عذابه د الله تعالی جل علا شانه څخه. تاسې ځان وساتئ له عذابه د الله هغه رب چې ګرځولی ده تاسو ته ځمکه فرش او ګرځولی ده تاسو ته ځمکه فرش او ګرځولی ده آسمان چت او نازل کړي دي له طرفه د آسمان نه اوبو پس راویستې په دې اوبو سره له هر ډول یعنی هر قسم میوو څخه روزي تاسې ته نو مه ګرځوئ له الله تعالی سره شریکان حال دا چې تاسې پوهیږئ چې الله شریک نه لري. د بقره د سورت د 21 آیت تفسیر اوس خپل بندگانو ته عام لدی چې مؤمنان وی یا کافران یا منافقان خطاب فرمای او د حضرت باری په توحید یې پوهوي چې ایمان دی اصول او اصل. خلاصه دا ده چې الله تعالی تاسې او نور ټول هغه خلق پیدا کړي دي چې له تاسې څخه پخوا او ستاسې ټول ضروريات او ګردې ټولې منافع پیدا کړي. نو لداسې الله تعالی ځینې مخ اړول او نور هسې شیان خپل معبودان ګرځول چې تاسو ته نه نفع رسولی شي او نه مو له ضرره ژغورلی یعنې ساتلی شي، لکه بوتان او نور څومره ناپوهي او جهالت. حال دا چې تاسې په دې خبره هم ښه پوهیږئ چې هغه لوی ذات وحده لا شریک له یو او بې ملګري دی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ او کچيري تاسې په شک کې له هغه قرآن چې ټوټه ټوټه نازل کړی ده او کچيري یې تاسې په شک کې له هغه قرآن نه چې ټوټه ټوټه نازل کړی ده مونږ په بنده خپل یعنی محمد باندې نو راوړئ تاسې یو صورت په شان کې ده. تفسیر دا خبره پخوا تیره سوې ده چې د یو کلام په نسبت شبهه یا له دې جهته کېدای شي چې څه شک خلل او غیب پکې وي، نو د هغه دپایې په ذالک الکتاب لا ریب فیه سره وفرمایل
یا دا صورت کېدای شي چې د چا په زړه کې د پوهې له لږوالي یا د عناد د زیاتوالي له امله څه شک او شبهه پیدا کیږي، نو څرنګه چې دا صورت ممکن بلکې موجود وو، نو د دې د لرې کولو عمده او آسانه صورت یې بیان وفرمایي چې که تاسې د دې کلام په نسبت داسې خیال لرئ چې د بشر کلام، نو تاسې هم د دې پاک قرآن د یو صورت د 3 آیاتونو په اندازه هم داسې فصیح او بلیغ یو صورت جوړ او ورسره مقابل کړئ. کله چې تاسې سره له ډېره فصاحت او بلاغت د پاک قرآن د یوه وړوکي صورت د مقابلې څخه عاجز یئ، نو باور وکړئ چې دا د الله تعالی جل الله شانه کلام ده او د هیڅ کوم بنده خبره نه ده. په دې آیت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت لا څرګند او مدلل